بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ څه دې وخت کې مونږ د سحرنامې سره آنلاین یو جي د نننۍ کوم ټاپک باندې زه دوی مونږ له مقرره کړه، نو مونږ ته وویل چې قدرتي وسایل او دا قدرتي وسایل به مونږ څنګه په خپله فایده کې راولو. ورونو زمونږ د ملک چې کوم دی، دا پاکستان چې کوم دی، دا د قدرتي وسایلو نه مالامال دی. په دې کې دومره قدرتي وسایل دي، فرض کړه د دې په صحیح طریقې سره منیجمنټ وشي او د دې په سسټینیبل بیس باندې د دې استعمال وشي، نو دا قدرتي وسایل چې کوم دي دا زموږ څومره د زندګۍ څومره ضرورت چې دا انشاءالله تعالی پوره کولی شي. چې په هغه کې اولنۍ قدرتي وسایل چې کوم دی جي، نو دا زموږ سره اوبه دي. ښایسته اوبه دي، هوښیارۍ له خدای پاک ډېر حسن ورکړی او د اوبو وافر مقدار دی په هوښیارۍ کې. فرض کړه دا اوبه چې کومې دي دا که مونږ کوم قابل استعمال راولو، اولنۍ خبره دا ده زموږ څه دومره پوټنشل دی په دې ایریا کې، دومره ځګونه دي زموږ څه په دې کې، دومره های پاور جنریشن کېږي لکه جنریټر جوړېدی شي. هغه د دې هوښیارۍ درې دا ضروریات څه چې بلکې تحصیل لرجم نه هم بجلي ورکولی شي. نو زه د الله حکامو نه دا مطالبه کوم چې یاره اولنۍ قدرتي وسایل چې کوم دی چې الله پاک مونږ راکړی دی، مونږ له پکار دی چې د دې شکر ادا کړو او د دې نه څه فایده واخلو. الله پاک وایي که نه چې مونږ هېڅ شی بې فایدې نه دی پیدا کړی او انسان له عقل ورکړی، په عقل به رانوی کېږي او د دې عقل مطابق به تپوس کېږي. د دې سره سره چې کوم دي نور دنیا وسایل دي، دومره زرخیزه ځمکه الله تعالی مونږ له راکړلی دی، هوښیارۍ درې په دې باندې ما په خپله ریسرچ کړی دی. نو په غونډ پاکستان کې په ټاپ زرخیزه دوو شیزونو لپاره ډېر زیات سوټیبل ده. یو د چي لپاره دا چی نه دی، دا وچ چی دې د کاشت لپاره ډېره سوټیبل ده. یک نمبر باندې دا ده، دویم نمبر باندې مانسیره ده. دویم نمبر د سټرابري دا کوم پنیر چې کوم دی دا چې کوم کېږي په دې ایریا کې، دا په غونډ پاکستان کې او بل ځای کې د اوشیري ویلې شان ښکلی پنیر لکه دا تخم نه دی، دا نه کېږي. د دې سره سره نور وسایل موږ له قدرتي غرونه راکړي دي. په دې غرونو کې دنیا قیمتي ادویاتي بوټي دي چې هغه موږ قابل استعمال راولو. د دې سره سره اوس زموږ دا کوم غرونه چې اوس کاش کېږي، الوګان نالۍ په ټرکونو الوګان د دې ځای کې نه ځي، خو د بدقسمتۍ نه زموږ ځوانان چې کوم دي نو هغه ټیک ټاکو طرف ته یو څه ته او بل څه ته متوجه شوي دي. د خپلو قدرتي وسایلو باندې هېڅ فوکس نه ورکوي. نو زه هغو ته دا درخواست کوم چې راشئ دلته بوټي نه حل کوي، دلته د فروټو بوټي نه حل کوي. ستاسو پوټنشل شته، دلته راشئ دا اوبه په دغه کې راولئ، په استعمال کې راولئ. دلته دا ځمکه چې ده کومه زرخیزه ځمکه چې ده په دې باندې قسما قسم فصلونه کېږي، الو زموږ څه په وافر مقدار کې کېږي. هېڅ شر ځای مه پرېږدئ. درخواست مې دا ده چې ځای یې نه یوازې ورایله شین بوټه پکې نه لوئ، ځکه دا بوټي چې کوم دي دا د ماحول پې پلېري. څنګه چې انسان بغیر د ساه نه دغه نشي پاتې کېدی، ژوندی نشي پاتې کېدی، دغه شان ماحول د دې بوټو نه بغیر زندان نشي پاتې کېدی. نور هم دنیا اپرچونټیز دي، خو زه به په یو باندې انشاءالله تعالی په هر جمعه باندې به انشاءالله تعالی په یو قدرتي وسایل او د هغې په منیجمنټ باندې او د هغې نه چې کوم دغه راځي موږ ته کومې فایدې راځي په دې باندې به زه انشاءالله تعالی ستاسو سره ګپ شپ لګوم او زموږ سره اوسئ.